هغه پورې غره په څوکه شپونکی ښکاري د شپېلۍ په دار ختلی اواز اورم او مارغان هم په خپلو جالو کې خاموش دي مارغان هم په خپلو جالو کې خاموش دي په هر لوري غریب نیولی اواز اورم او شم ګونګی زه انتظار ژبون مې کینی شم ګونګی زه انتظار ژبون مې کینی چې د چا سلګو نیولی اواز اورم السلام علیکم ملګرو د ادب مینوالو په پښتو او پښتنو مینو په پروګرام د خیبر مازیګر کې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری همایون شینواری او ما سره کیمرامین دی احسان شینواری ملګرو په خپل پروګرام د خیبر مازیګر کې درته هرکلی وایم ټولو ته مینوالو د دې پروګرام مطلب لکه څنګه چې مونږ بار بار ویلی دی چې د خیبر د سیمې پټې هیرې را څرګندول دي خو د دې خبرې برعکس نن مونږ سره د خیبر د شینوارو د سیمې یو ځوان شاعر چې په ډیره لږه موده کې یو نوم ترلاسه کړی دی یو مقام یې ترلاسه کړی ډیر خوږ ژبی او رواني شاید انتظار سے مونږ سره ملما دی شاید انتظار سے په خیر راغلی ستړي مشئ ډیره زیاته مننه اماین صاحب چې ستاسو نن دا غونډه دا پروګرام د خیبر مازیګر زما خواله راوړ الله مو همدغسې کامیاب لره او پروګرام ستاینه څه په دا رنګې کومه چې په دې لنډ تنګ وخت کې دا ستاسو کوم پروګرام چې شروع کړی کوم خدمت کړی مطلب دا دی چې ستاسو ورځې له راشئ هغه اتوار ورځ تاسو چوټي تاسو مونږ غوندې خلکو پسې ګرځئ او هغه په خپله خرچه باندې هر څه برداشت کوئ نو زه زړه تله دعا ورته کومه چې الله مو نورم کامیاب کا چې نورم د پښتو ادب خدمت وکړي ډېره مننه ماین صاحب ډیره زیاته مننه شاید انتظار صاحب اسې خو ډیر خلک تاسو پیژني خو بیا هم که مینوالو ته خپله لنډه پیژنګلو ور وکړئ مننه ماین صاحب ما خپل نوم شاهد خان دی او په ادبي دنیا کې په انتظار باندې یادېږم مطلب تخلص مې انتظار دی ډیره مننه انتظار صاحب که مینوالو ته دا په ډاګه کړئ چې تاسو څومره وخت نه غزل لیکئ تر اوسه پورې څومره غزلې لیکلي کوم اندازه تاسو ته معلومه ده اماین صاحب غالبا 2002 نه زه شاعري کړم او د غزلو تعداد ما ته ځکه نه معلوم چې په هغه ټیم سره زموږ خپل تعلیم له ډېره توجه ورکړې وه نو په یو پاڼه باندې به مو ولیکل اوس هم را سره په پاڼو شکل کې دي نو حقیقت خبره چې تعداد به راته نه معلوم خو بیا هم یا 400 کړه 500 کړه دغسې به یي ډېر به یي که نه خو ما ته یې کنفرم تعداد ځکه نه معلوم چې مونږ به لیکل وخت هغه وجې او شاعران ساس هم دغسې لږ اکثر په پاڼو باندې ولیکي نو یو سیر ته یې گزار که خو بهر هر سنبال پراته دي تعداد یا ما ته فلحال نه معلوم ډیره مننه انتظار صاحب یو فرد شعر یې دی چې په زیارت ستا د یادونو زما یاره په زیارت ستا د یادونو زما یاره بلومه زه ډیوې په خوب کې ژاړم انتظار صاحب که مینوالو ته یو غزل ډالۍ کړه نو ډېر خوند به وکړه ولې نه اماین صاحب ستاسو په اجازه باندې یو دا ملګري مونږه په شیشه باندې ني ملګري چې څومره هم دي که هغه مسافر دي که هغه په خپله خاوره باندې که هغه هر چېرته هم دي هغه ته که تاسو اجازه په دې پروګرامو کې خلکو غزلې ډېرې ویلې نو غزل به هم ویایم یي به را سره خو که تاسو اجازه زه به تاسو ته یو نظم وړاندې کړم خو اماین صاحب نظم نه وړاندې یو 2 شعرونه دي چې چېرته چې ذکر د ګریوان ریښې ریښې کومه چېرته چې ذکر د ګریوان ریښې ریښې کومه ولته ستاینه د شلېدلي لوپټې کومه ولاتو داسې یو مقام ته رسولی یمه حالاتو داسې یو مقام ته رسولی یمه چې په ډولۍ هم زه ګمان د جنازې کومه نو اماین صاحب نظم څه دا رنګې دی چې عنوان یې دی لیونۍ مور ډیره موده زمونږ چم ته یو بوډۍ راتلله نظم څه دا رنګې اماین صاحب چې ډیره موده زمونږ چم ته یو بوډۍ راتلله او سیرې پړونه یې سر ببره لیونۍ راتلله زړه مې ارمانو چې ترې وکړم یو څو سوالونه زړه مې ارمانو چې ترې وکړم یو څو سوالونه او چې رامعلوم یې شي د سوي زړه ستی رازونه او ما په لیدو به وارخطا شوه غریب به ونیوله
ما په لیدو به وارخطا شوه غریب به ونیوله او د ډېره درد به په جړا شوه غریب به ونیوله ما ترېنه وپوښته چې ولې هبۍ څه کیسه ده ما ترېنه وپوښته چې ولې هبۍ څه کیسه ده او ستا د سلګو نه شاته کومه اندېښنه پرته ده په دواړه مخه باندې ښکل کړم ویلې تا په شانو څه په دواړه مخه باندې ښکل کړم ویلې تا په شانو ما هم یو زوی ډېر نیازمینو ډېر ښکلی ځوانو راته شروع یې کړو د سوي زړه داستان ملګرو راته شروع یې کړو د سوي زړه داستان ملګرو د سوز ډک د جړا ډک ډک د خفګان ملګرو په یوه پیښه کې خپې پرېښولې شل پاتې شو معین صاحب په یوه پیښه کې خپې پرېښولې شل پاتې شو ځوانه ځوانۍ کې مې خاوند د ژوند منزل پاتې شو زما په غېږه کې ماشوم زوی په جړا پاتې شو زما په غېږه کې ماشوم زوی په جړا پاتې شو نور څوک منوږ بس اسرې ته الله پاتې شو ما به وښو ګیډي په سر راوړه د پورې غره نه امین صاحب ما به وښو ګیډي په سر راوړل د پورې غره نه او وینې زما به که هر څومره څڅېدې د زړه نه بلا موده مې غره راوړي دا واښه خرڅول بلا موده مې غره راوړي دا واښه خرڅول او په دې پیسو مو څیزونه د خوراک اخیستل وخت لکه باد په چپو رورو تېرېدو بچیه وخت لکه باد په چپو رورو تېرېدو بچیه او زور د بدن مې په رورو کمېدو بچیه او بیا معین صاحب دی چې اوس ما سا لنډه لنډه کېږي ګرځېدی نه شمه اوس ما سا لنډه لنډه کېږي ګرځېدی نه شمه اوس په پیچو مې زه د پورې غره ختی نه شمه اوس په پردو کورونو ګرځم خیراتونه غواړم اوس که سوچ وکړم نو چا له زکاتونه غواړم معین صاحب اوس په پردو کورونو ګرځم خیراتونه غواړم اوس که سوچ وکړم نو چا له زکاتونه غواړم ځکه چې زوی مه ښه زلمی شو مزدورۍ ته جوړ شو د 2 ساعتونو په مړه ګېډه روټۍ ته جوړ شو په کړاوونو کې د ژوند مو لږ بدلون راغللو ستړي ستومانه زندګۍ له مو سکون راغللو زه څه خبره وم چې وخت زهرو ګولۍ راکوي او په مخ به بیا راله څپېړه لیونۍ راکوي زه څه خبره وم چې وخت زهرو ګولۍ راکوي او په مخ به بیا راله څپېړه لیونۍ راکوي او وخت مازدیګر او ودرېدلې هم د کور په وره کې د زلزلې غوندې درزا مې وهم شور په زړه کې خلک لګیا دي وایي لویه دماکه شوې ده معین صاحب خلک لګیا دي وایي لویه دماکه شوې ده او د پېښور په ښار کې بیا نن سانحه شوې ده او سا مې راټوله د رګونو شوه راپرېوتمه جرړه مې غوڅه امیدونو شوه راپرېوتمه په اوښ کې راغلمه تر غوږ مې شوه غوغا په کور کې چیغې سورې وي یو ناتارو او جړا په کور کې او د مرګ په خوب وینو کې لت پت مې ارمان ودو چې په شړه شړک نه درځېده جوړې جهان ودو معین صاحب د لیونۍ موره کې اوښکې څڅېدې په ګریوان د لیونۍ موره کې اوښکې څڅېدې په ګریوان او لکه شیبې د بارانه راورېدې په ګریوان بس طیبۍ په مخ دې سم اوښکو رودونه جوړ کړل بس طیبۍ په مخ دې سم اوښکو رودونه جوړ کړل ما انتظار لره په زړه کې پرهرونه جوړ کړل ما انتظار لره په زړه کې پرهرونه جوړ کړل ډېره مننه واه ډیر زبردست ډیر زیات ښکلی د مرګ په خوب وینو کې لت پت مې ارمان ودو د مرګ په خوب وینو کې لت پت مې ارمان ودو او چې په شړک شړک نه درځېدو جوړې جهان ودو ډیر زیات ښکلی او ښایسته نظم و مینوالو دغه نظم مونږ هغه ځایونو ته بوتلو که فکر وکړو نن سبا مونږ او ستاسو علاقه زمونږ او ستاسو چاپېریال تقریبا چې هر یو دویم کور د دغسې کیسو نه ډک دی دغسې کیسې پکې روانې دي الله د هغو خلکو له زړه صبرونه ورکا چې د دغه حالاتو نه تیر شوي دي دغه کړکېچن حالات دغه اغیزمن حالات د هغو په ژوند کې مسلې راوستلي دي هغوی ژوند یې اغیزمن کړی دی شاید انتظار صاحب یی چې دا چې د سکور په شان دی زه انتظار ښکارم اشنا دا چې د سکور په شان دی زه انتظار ښکارم اشنا د انتظار په سرو لمبو دې سوځولی یمه مینوالو هسې خو حالات نن سبا حالات شاعرانو له دا اجازه نه ورکوي چې هغوی روماني غزل ولیکي خو نن به مونږ د انتظار صاحب نه دا غوښتنه کړو چې هغه د خپله شاعري ولټوي او مونږ او تاسو ته یو روماني غزل ویي انتظار صاحب مینوالو ته یو روماني غزل ډالۍ کړی
بالکل معین صاحب ستاسو په اجازه باندې لکه څنګه چې تاسو وی او ډېر وخت مو شو چې رومان طرف ته ذهن بالکل نه ځي نو هغه وجه دا ده چې شاعر څه مخصوصه هغه لیکي او موږ چې څه مخصوصه هغه رومان موږ له اجازه هم نه راکوي خو به هر حال یو غزل دی او غزل نه مخکې شعرونه دي چې د غرور خندا دې ورکه شه د شونډو د غرور خندا دې ورکه شه د شونډو دا زما د زړه هاهونه درپسې شه او ای ظالمه د پیرغون غوندې غرق شي ای ظالمه د پیرغون غوندې غرق شي او د موسی غوندې لاسونه درپسې شه او ته چې ما نن لیونی لیونی بولې ته چې ما نن لیونی لیونی بولې او چم په چم دا اوازونه درپسې شه او لیونو پورې چې خاندې لیونی شي معین صاحب لیونو پورې چې خاندې لیونی شي او لیونو د سپو غپونه درپسې شه نو اوس به راشم غزل طرف ته غزل څه دا رنګې دی چې کډه چې د کوره مې جانان راټولېده کډه چې د کوره مې جانان راټولېده او سا مې د رګونو په ایمان راټولېده او د جبر په تاریخ کې به په سر ټکو کې دا وي د جبر په تاریخ کې به په سر ټکو کې دا وي او تڼۍ به د پښتون کله ګریوان راټولېده او زما د بېوسۍ د سوي سوي ژوند کیسه زما د بېوسۍ د سوي سوي ژوند کیسه او اکثر محمد اوښکو د کاروان راټولېده او زما د زړګي دشته د یادونو قافله زما د زړګي دشته د یادونو قافله او رملکه د شپون په بیابان راټولېده او غریبه و جونګړې ته به ونیوه سلګو غریبه وه جونګړې ته به ونیوه سلګو او وریځ به د باران چې په اسمان راټولېده ډیره مننه معین صاحب غریبه وه جونګړې ته به ونیوه سلګو او وریځ به د باران چې په اسمان راټولېده او اخیری شعر دی چې ګیله د انتظار د وچو شونډو په سرونو ګیله د انتظار د وچو شونډو په سرونو د تړمو تړمو اوښکو د باران راټولېده ډیر زبردست ډیر ښکلی روماني غزل و رومانیت هم پکې و او هغه درد هم پکې و چې کوم درد د نن سبا شاعر په خیالاتو کې یا د هغه په شعرونو کې چې غریبه وه جونګړې ته به ونیوه سلګو غریبه وه جونګړې ته به ونیوه سلګو او وریځ به د باران چې په اسمان راټولېده ډیر ښه انتظار صاحب که مینوالو ته دا په ډاګه کړئ چې تاسو کتاب کومې هڅې کړي دي کوم کوشش هم کړی دی تاسو د کتاب په راتللو کې څه خنډونه شته یا څه وجه ده چې اوسه پورې تاسو کتاب نه دی راغلی مننه معین صاحب بالکل مواد خو به راسره ښه ډېر برابر هم وي که هغه نظم دی که چاربیته ده که ټپییزه ده که هر اړخ هم ادب دی ما خپله هڅه کوشش کړی لیکل هم په کړي دي کتاب خو بالکل هیڅ قسمه څه ستونزه نه لرم به هر حال په هر قسم هغه هم چاپ کولی هم شمه خو فلحال ما ورته اراده نشته دی نه راماندې څه مطلب هیڅ قسمه هغه راماندې نشته یو طرفه چې سړي باندې بوجي که نه یو تکلیف یې ورته هم څه شکر الحمدلله نشته خو به هر حال فلحال ما کتاب ته څه اراده نشته دی او انشاءالله که کله هم اراده وه په لنډو وخت کې نو بیا به ستاسو غوندې یارانو دوستانو سره مشوره کړو که خیر یو کتاب هم دغسې ملګرو ته راځي ډیره زیاته مننه انتظار صاحب یو فرد شعر دی چې ژوند خو هسې هم په مرګ باندې تمام دی ژوند خو هسې هم په مرګ باندې تمام دی خوښه نه ده چې دا ستانه زه قربان شم انتظار صاحب که مینوالو ته یو بل روماني غزل ډالۍ کړي بالکل معین صاحب غزل به زه وګورم ملګرو غزل د لنډ بحر غزل دی را سره غزل څه دا رنګې دی چې مطلب یاره د زما واړه خیالونه او څومره پاخه خیالونه او لمبه لمبه را درومي او د بېلتانه خیالونه لمبه را درومي او د بېلتانه خیالونه او لکه د ځان یو شي او خواره واره خیالونه ستا پتلو تلو جانانه او راتله خیالونه او ګوره کچه یې نه کړي او دی پښتانه خیالونه او ما انتظار سوځوي او هغه زاړه خیالونه ډیر زبردست ښکلی یو لنډ بحر والا ښه غزلو ما ته هم د لنډ بحر یو غزل را یاد که غزل څه داسې و انتظار صاحب زه به تاسو نه اجازه وغواړم
یو لنډ بهر غزل ما هم لیکله او هغه څه داسې و چې تا په سپین غر کرلی او ما په خیبر کرلی تا په سپین غر کرلی ما په خیبر کرلی او همیش د بل په جنگ کې پښتنو سر کرلی همیش د بل په جنگ کې پښتنو سر کرلی او څنګه یې بنګ زرغون کړه ما او نختر کرلی څنګه یې بنګ زرغون کړه ما او نختر کرلی او غماس په لر او بر کې تخم د شر کرلی څنګه یې بنګ زرغون کړه ما او نختر کرلی غماس په لر او بر کې تخم د شر کرلی او ګورګورې خوله توروي راشه مونږ کور کرلی ګورګورې خوله توروي راشه مونږ کور کرلی او همایون غم د آشنا پټ په زیګر کرلی نو ډیره مننه انتظار صاحب راځو تاسو نه اخیرنی غدا کړو که مینوالو له څه پیغام ورکوئ یعنی ټولو لر او بر پښتنو ته که څه پیغام لرئ په اخره کې اماین صاحب د شعر په ژبه به زه ورته وایم چې د محبت ګلونه وشیندئ چې امن راشي د محبت ګلونه وشیندئ چې امن راشي او په سیند لا وکړئ نوره دا د نفرتونو کډه نو ملګرو دا ما خپل شعر و شاید چې ملګري به په پوه شوي دا مخامخ آتشاته چې ښکاري دا تاتري څوکې دي ډېر ښکلی پسې منظر دی زړه خو ما نه غواړي چې احسان به او اماین صاحب نه لاړ شمه او خو به هر حال وخت اجازه نه راکوي ناوخت هم شو لمر سترګم په پرېوتو ده ملګرو هر چېرته چې یئ الله مو ښه لره الله مو آباد لره مونږ ته دعاګانې کوئ مونږ به تاسو ته دعاګانې کوو او همیشه دپاره زړه نه بغض حسدونه کینې وباسئ او په محبت باندې دا فضا او دا ځمکه چې دا زرخیزه کړی ګلورینه کړی ډیره زیاته مننه مینوالو د شاید انتظار صاحب سره یو خوندوره مرکه سر ته ورسېده زه هم ستاسو نه د ستر بابای غزل امیر حمزه خان شینواري په دغه شعر باندې اجازت غواړم بابا فرمایي چې خدایا زیات کړیو په لسه د پښتو د لیلا حسن خدایا زیات کړي یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کړي مینوالو هر چرته چې ښاد او آباد اوسئ زه همایون شینواری او زما کیمرامین احسان شینواری ستاسو نه اجازت غواړو تر بیا چې بل کوم دروند شاعر ملمه سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو تر هغې مو په لوی او بخونکي رب سپارمه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته